بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا محمد رب زدنا علما. نو پرون سبق کې دا خبر شو چې کفر او شرک دا خو الله پاک معاف کینا او آیا معافي دا الله پاک د دې ګناهونو عقلا ممکن ده او که ممکن نه ده؟ نو بدی کې اختلاف. اشاعره وای چې عقلا ممکن ده ځکه الله پاک په قانون کې حسن او قبح ده نشته، او هغه وی د ماتوریدیه او د سره معتزله چې دا عقلا ممکن نه ده. ځکه دا ته جایز وګڼي نو بیا به دغه سلور دلیلونه پیش کړی دي چې یو دا چې د کفر او د اسلام او د مسلمان او د کافر په منځ کې فرق را رشي، او دویم دا چې دا کفر د یو ګناه چې په هیڅ حال کې جندا جایز کیږي نه، او دریم دا چې الله پاک دا وعدونو خلاف براشي، او څلورم دا چې اعتقاد ابدي لري. دا غي جوابونه په خپل ځای کې دا شو. نن سبق کې دا خبره ده چې شرک الله پاک نه معاف کړي ټیک ده، خو د شرک نه علاوه هر قسم ګناه هغه ورکوټه لري کلو دی، که صغیره ګناه ده که کبیره ګناه ده. بیا په کبیره کې دا تفصیل نه کدی انسان ته توبه وستي دا عمر شوی دی او کدی انسان ته توبه نه وستل مړ دی. خو د شرک نه علاوه هر قسم ګناه الله پاک چې د چا د پاره وغړي نو معاف کوي. دا عقیده د اهل سنت والجماعت ته. اهل سنت والجماعت څخه عقیده چې د کفر او د شرک نه علاوه هر قسم ګناه مطلب کور کوټه لري او کلوې لري، بیا غلوې ګناه ده که توبه تی وستي دا د مړ شوی دی او که توبه نه وستي مړ شوی دی. خو هر قسم ګناه چې الله پاک د چا د پاره وغړي معاف کولای شي. پوښوي او د دې دلیلونه یو سری ان الله لا یغفر ان یشرک به ويغفر ما دون ذلك لمن یشاء. نو دلته دا ما ټکه چې دا عام دی چې ما یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. بل پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث ده او یو دا بل قرآن مجید دی لا تقنطوا من رحمت الله، دا الله پاک د رحمت نه امید کیږي. او بل الله پاک آیات ان الله یغفر الذنوب جميعا، ان الله یغفر الذنوب، چې الله پاک ټول ګناهونه دا معاف کوي. او حدیث د حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنه روایت ہے چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې من علم انی ذو قدرت علی مغفرة الذنوب غفرت له، چې کم کس په دې خبره باندې یقین ولا روچ دا ګناهونه معاف کوم کې ذات ما نو زبر دې انسان ټول ګناهونه جندا به معاف کوم چې سو پر دې انسان زما سره شرک نه کړي او زه دې پروا هم نه لرم. مطلب دا ما په خدای کې په دې باندې فرق هم ناراضي. نو د دې آیاتونو نه د درې آیاتونو مونږ وي ان الله لا یغفر یشرک ان الله یغفر الذنوب جميعا او لا تقنطوا من رحمت الله. یو دا حدیث د دې نه دا معلومیږي چې انسان دا ګناهونه الله پاک دې دا معاف کولای شي او الله پاک معاف کوي چې چا په جوړي. معتزله داغي مسلک داره چې الله پاک هغه ګناهونه چې انسان چې نه دا د معافی اعلان پکړه لري نو دای ګناهونه مراد صغائر ګناهونه دي چې واړه ګناهونه الله پاک بغیر د توبې نه معاف کوي. او لوی ګناه کړي انسان نه وشي نو د مرګ نه مخکې توبه وباسي. کله توبه ونه وستلا نو بیا به د دې انسان د عذاب ملوي کو د عذاب ورته ملوي کی لکه څنګه چې دینو کافرو ته ملوي کی. خو څه به معنی څنګه چې نور کافرو ته ملاوي دي دغه شانتو ته ملاوي. او د ځان لپاره په دلیل کې یو خدای آیت ته چې ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، نو ادمانه مراد صغیره ګناه ده، لوی ګناهونه بغیر توبې نه معاف کیږي. ځکه د لوی ګناهونو په باره کې الله پاک د مخلص فنار ټکی ذکر کړی دی. هغه الله پاک فرمایي ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالد. چې کم کس د الله او د الله د رسول نافرمانی وکړه او نو الله پاک او د الله پاک د احکامات نه تجاوز وکړو نو دی به الله پاک نار د جهنم ته داخلي با او دی پای کې همیشي. بل الله پاک دیم آیت ذکر کړل دی ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، چې دا کم کس مؤمن مسلمان دا قتل کو فقط باندې نو دا انسان چې دی بسوي دی با په جهنم کې وي. دریم نمبر د ځان لپاره هغه آیت پیش کړي چې الله پاک په قرآن کې فرمایي وان الفجار لفی جحیم، چې دا فاجران دي دا په جهنم کې وي.
نو جهنم کې فاجر تلین دا خو ګناګار ته ویلېږي چې هغه کس ته فاجر ویلېږي چې دې ګناهونه کوي نو موږ هم دا خبره کوو چې ګناه کبیره ګناه چې چانه وشي نو دا کس تلین دا به جهنم ته داخلي کې به او دریم د سرورم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی چې ثلاثه قد حرم الله عليهم الجنه درې قسمه کسان دي چې الله پاک پاغي باندې جنت حرام کړی دی نمبر 1 مدمن الخمر یو هغه چې هغه همیشه شرابي یعنی همیشه شراب کوي دویم نمبر هغه چې هغه د خپل مور پلان نافرمانی د خپل مور پلان نافرمانی کوي او د په دغه حال کې د مړ شو د مور پلان د نافرمانو د مور پلان د نافرمانو او د توبه نه وستلا مور پلان معفو نه غوتلا چې د مړ شو نو د الله پاک په دمن جهنم حرام دي او دریم هغه چې د یوسی د یوس هغه ته ویلېږي چې خزه د چا سره تعلق ساتي او د خپل خزه باندې سوق ویني او د دې نه ځان بننګار دي د یوس ویلېږي نو بلې درې قسمه کسانو باندې الله پاک جنت حرام کړی دی نو ولې استدلال دی د معتزله ودا نه چې ګوره د درې قسمه ګناهونه چې دا لکه کفر نه نه خدا لوی ګناهونه دي د مور پلان نافرمانی کول او شراب سکل او دغه شان دغه د یوسی دا چې نه دا لگا ګناه کبیره ګناهونه دي او د کبیره ګناهونو لپاره الله پاک دغه کې دا فرمایلی چې په دوه باندې جنت حرام ده نو دینه دا معلومه شولا چې مرتکب د کبیره چې کله د بغیر د توبې نه لاړو د دنیا نه توبه وباسه بس بیا خبره ختمه ده توبه وباسه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای التوبه التائب من الذنب كما لا ذنب له توبه لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا بیا توبه ته دا څه ته ویلېږي نو حدیث شریف کې راغی مفهوم راغلی التوبه الندم چې توبه ته نه کنده صرف پیمانتیا ته ویلېږي ته ځل نه بس پیمانه شوي پر خبره باندې د ځل تک پیمانه شوي چې بس تا یو ګناه کړی او ته الله پاک ته پس فضل کیوه چې الله یا الله ما معاف کړي بس دغه انسان چې دا کار څونه ګناګار دی دا توبه خدای پاک معاف کړي او په توبه کې دا خبره ده چې کم کار دې کړی نو بلې باندې بس توبه نه آینده به دا عزم بکې چې زه به دا کار ته چینده باندې نږدې کېږم او دریم شرط پکې دار چې لکه ته به دا اعتقاد هم لري چې دا ګناه ده په توبه کې درې خبرې او شرط علماء کرام فرمایي یو دا چې لکه په کړي کار باندې وختومانه وي بیا آینده به په عزم کې چې بیا به نه کومه دریم دا چې ته به ګناه به غني هم ځکه چې ته ګناه نه غني نو دا په دې باندې انسان چې دا کافر کېږي لکه په دې خبره باندې پوه شوي ها خاجي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای من ما تابا مال ندیمه کم کس لکه پیمانه نشو کنه په خپل ګناه باندې نو بس دې چې نه لکه توبه نه ده او چې کم کس لکه کم کس لکه پیمانه شو نو بس په دې وبه کې لکه دا باج کسان هغه توبه وباسي یا الله ته په توبه دا لاسونه را لیو په دې وګونو پورې مګیو د ځمکې نه دا توبه نه ده دا توبه نه بلکې توبه دا چې ته پزله کې چې دا پیمانه شي چې الله سره میکړي دي ته بخونکې مهربان ذات استانه نه بل څه الله ته معاف کړي دا الله پاک بخونکې مهربان ذات انسان معاف کړي نو دا خبره نو شروع کړه ان شاء الله سبب یو چې اهل سنت والجماعت عقیده سره چې لکه الله پاک د شرک نه علاوه هر قسم ګناه کو ور کوټه دی کولې او که په توبه کې دې مرشو که بغیر توبې نه مرشو نه الله پاک د چا لپاره واړي معاف کول شي او ماتوریدیا دا دغه معتزله او وای چې لکه صرف واړه ګناونه الله پاک معاف کوي لوی ګناونه معاف کوي او دلیلونه مونږ ویل اوس بس مونږه دا یو خبره پاتې شو چې د معتزله چې کوم دلیلونه ویلي دي دا څلور درې آیتونه او یو حدیث د دې څه جواب دی نه ان شاء الله سبا دا وصیت دی ها